پاکستان لیډرانو له عزت او ذلت ورکوي دا خو یو په یوه جامه کې راشي د ترور او د ماما زامن دي ټانګه یوه ده خو هسو ته بدلوي ټټو ته بدل کړي نور ټانګه هم حقه یوه ټانګه ده نو مونږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو دا خبره مونږ ډېره په دې سوال مینت وساتله خو نوره یې پټه نه ساتو نوره دوی ته پرزور اپیل کوو چې زمونږ د ګریوان نه لاس وباسئ ځکه چې که تاسو مونږ له څه شی راکړی نو وښایئ په دې تمام سوات کې زه دا دعا کوم که دې حکومت یو شی د حکومت د پڼ نه راغستی یو چا لی راوړی حکومت داسې شی نه دی لکه را تاسو کوو حکومت هغه شی دی لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کوو حکومت خو هغه شی و چې هغه به څوکیداري کوله نن زه تاسو ته خبره کوم زما د کابل امنه چې دی 100 کسان 20 پیرې د هغه کوڅې له زه راغلی ما زما ملاقات ته تیار نه دی دا 100 کسان چې راځي د یو سړي 1000 روپۍ خو لږي که نه نو چې 100 کسان راځي نو 1 لاک شوي نو چې 20 پیرې راشي نو څو شو حساب یې وکړئ 20 لکه روپۍ زما یو امنه زما ملاقات ته تیار نه دی قسم به خدای که دا ملک ترقي وکړي یا به دا د ترقۍ مخه خلک موجوده حکومت نه را پیدا ده کنې صاحبه په دغه ځای کې خو مونږ خو ستا نه څه نه غواړو روډ خو ځان له په خپله کنم پیپ لاله مه راکوه ښځه به مې د چیني نه اوبه ځان له په سر راوړي کنې تګې به نه خو نور رانه قرار شه مهرباني وکړه زمونږ په لکونو روپۍ په زرونو روپۍ د یو کس په دروازې لګي او دا منډې وهو یو نیم کال وشو مونږ ته هغه توجه هم نه کوي سوات نیوز مینوالو سویل باچه دا وخت ستاسو په درانه خدمت کې د بریکوټ نه حاضر یم مقامی غرونو کې چې کم کاشتکاران دي کم چې دلته کې قومونه اوسېږي د فارسټ د طرفه هلته بندیزونه لګېدلي کم چې هلته کې د هغوی د زمیندارۍ ځایونه ول په هغې باندې فارسټ چې دی د ونو لګولو عمل سټارټ کړی دی په هغه سلسله کې دلته کې یوه جرګه وشوه او د مقامي کاشتکاران چې دي د دوی څه مطالبې دي د هغوی نه پوښتنه کوو چې تاسو راته خپل نوم ووایئ د کوم ځای سره تعلق زما نوم ماسټر خان زمان دی د دې مقامي کاشتکار په نوم موږ یو تنظیم جوړ کړی د هغې جنرال سیکرټري یم او د شور تحصیل مټه اوسېدونکی یم ستاسو مین مطالبه څه ده د فارسټ دا کم هغوی چې کمې ونو دپاره کم ځایونه دغه کړي دي نو تاسو څه وایئ چې دغه موږ ته زمیندارۍ دپاره خالي شي په کومو کې چې تاسو د تېر وخت نه زمینداري کوله صاحب زموږ مطالبه دا ده چې کله دا بندوبست کېده په دغه وخت کې د پټواریانو د لږ غونډې کې کرپشن په وجه د خلکو حقي ځمکې چې د هغې زموږ سره د ځینو خلکو سره رجسټرۍ هم موجودې دي اسټامونه د ولي سوات د وخت هم شته مختلف لکه د هغه کې د صدونه آباد خلک یو موږ پای موږ جوار غنم کرو او پای باندې موږ شولې کرو پای زموږ باغونه دي هغه ځمکې دي د ځنګل نه لاندې دا بندوبست ډېر ناقصه کړی دی په یو ځنګل چون کې بره یو ځمکې لاندې نو دوی لاندې ځنګل کړی دی او بره ځمکې کړي دي بعضې ځینو کې داسې کړي دي چې په 4 واړه طرفه به د یو پټي نه ملکیتي ځمکې په منځ کې به یو 8 کناله ځای یا 10 کناله عادي په ځنګل کې راوستی بل ځای به داسې چې یوه موړه د غرونو ځای نو دا موړه مونږ هغې ته ویو نو یو ځای به یوه موړه به یې په ملکیت کې راوستي د هغې په مقابله کې به د هغې نه لاندې هغه خو چونکې هغه به دوی په پارس پسې لیکلي نو موږ دې ته دا مطالبه کوو چې تاسو چې دا ځنګل او د ځمکو برید وباسئ نو اول زموږ دا ځمکې به موږ پسې راوړوئ د دې انتقالونه موږ له راکئ د دې هغه حقوق موږ له راکئ د دې نه وروسته بیا د ځمکې او د ځنګل برید وباسئ د دې موږ خلاف د ځنګل نه یو پاتې شو د ګډې بزې د سرولو خبره چې موږ کوو نو موږ دا ویو چې تاسو 15 کامپاټه دي نو 3 ځنګل کوي او دا 2 موږ ته کولاو پرېږدئ په دې کې موږ خپل مال مویشي ساتو نو چې کله دغه بوټی ونه د نقصان نه ووته نو موږ به واپس دغې ته راشو او تاسو به دا باقي 2 چې دي دا ځنګل کوي د هغې نه علاوه موږ چې درېیمه خبره د لرګي د سوځولو کوو نو چې چونکې زموږ په دې علاقو کې 6 میاشتې جمع هلته واوره کېږي نو چې موږ دا وچ لرګی یا د خپل پټي نه ونه وهو دغه ونه کړو هلته زموږ ګزران نه کېږي ولې موږ خو پخول سړول کوو زموږ خو ژوند بغیر دغه لرګي باندې زموږ د ژوند دارومدار دی اخرنی اپشن څه ستاسو مطالبه ونه منلی شوه بیا به څه کوئ زموږ جی په 11 تاریخ پر روان بروز جمعرات په 11 بجې پریس کانفرنس ته آل پارټو ته مونږ وینا کړې ده چې تاسو راشئ زموږ نمایندګي وکړئ او زموږ د ملګرتیا وکړئ او د دې نه پس به مونږ بیا په اګراسي ګراوند کې یو عظیمشانه جلسه کوو او د هغې نه پس به مونږ پېښور ته پیاده لانګ مارچ کوو هلته به بیا یو کیمپ لګوو تر هغې پورې به نه واپس شي چې څو زموږ د مطالبې نه منلی شي جی د مقامی کاشتکارانو د دې یونین صدر زموږ سره موجود دی صدر صاحب خپل نوم راته وایه کوم ځای سره تعلق موږ جی بس تاسو سره خپله پېژندګلي وکړو زه منصور علي مې نوم دی د دې مقامی کاشتکار آل سوات صدر یم او د عوامي ورکر پارټۍ د ضلع سینیر نیب صدر یم یو سماجي ورکر یم
زمونږ چې دا کوم پروګرام جوړ دی نو دا په 1980 نه 1986 پورې بندوبست کېدو په سوات کې، او چې کله بندوبست کېدو نو کومې غریزي علاقې چې دي په هغې کې دا ځینې خلک لکه مطلب دی دلته کې په زموږ په سوات کې خلک د خپلو مفادو دپاره خلک استعمالوي. موږ ټول یو خلک یو، خو زما سره په تنظیم کې، زما سره په متاثرینو کې د دې ملک پښتانه، د دې ملک میاګان، د دې ملک ګوجران، د دې ملک پراچګان، د دې ملک لکه مطلب دی چې هر یو وګړی ځکه چې هغه د دې خلک دي نو څومره چې په غرونو کې راغلي دي نو هغه په دغه وخت کې د دغه ځمکو نه متاثره شوي دي، او موږ ته د خلکو ته تعلیم نشته دی. دا خلک چې دغه مطلب دی د مسله باندې پوه نه نو چې کله بورجبندي شروع شوه نو موږ د هغې معلومات وکړو چې یاره دا څه پروګرام دی، نو د هغې په بدل کې موږ پروټیکټډ فارسټ زه هم اوس دا نوم صحیح نشم اخیستی چې یاره اول به موږ ته وایي چې دا ستاسو کام پارټي دي، نو چې کله دغه دویم ځل دغه بورجبندي شروع شو نو هغې دا پروټیکټډ فارسټ دا ځمکې دي په سن 2002 کې چې د ایم حکومت نو هغو په دغه وخت نه مخکې سیول عدالتونو فیصلې کړي دي، خو په دغه وخت کې بیا یو اردیننس کم د مرکز نه یو اردیننس صوبې نه هغوی یو اردیننس ورکړی دی چې لکه کم څوک مالکان دي د ځمکو نو هغو ته هغه ځمکې لاړې، کومې چې پروټیکټډ فارسټ ته لاړې نو دا حکومت ته لاړې، او بیا په دې کې یو کمیشن مقرر کېږي، خو هغه کمیشن هم هغه ورکړی نه، صرف د های کورټ سره دا یو اختیار شته، هغې کې هم موږ درخواستونه کړي دي، خو هغه موږ ته هغه هم رانغی هغه کوم چې کمیشن دی، خو که کمیشن راشي درخواست په بنیاد بځي او د دې نه په زرګو خلک تقریبا په ملکنډ ډویژن کې بیا بالخصوص په سوات کې متاثره دي، نو د هغې دپاره موږ دغه سره قانوني لارې هم اختیار کړي دي، موږ احتجاجونه مخکې هم کړي دي. اوس زموږ دا پروګرام دی چې موږ بیا را روان 11 تاریخ باندې آل پارټیز کانفرنس، ځکه چې دا ټول قومونه دي او د ټولو قومونو اصلي دي او دغه خلک سیاسي چې دي دا زموږ مشران دي، دا قانونونه دغه جوړېږي، نو موږ د ضلعي صدور او جرنل سیکرټریان راغوښتلي دي چې تاسو د دې خلکو د دې مسلې لپاره تاسو چې د اسمبلی نه هغه قانوني جواز دی دوی لپاره جوړ کړئ، ځکه چې دا خلک غریبانان دي، دغه د عدالتونو د دومره اوږدې چکرې او دا کیسې نشي، او دا ملک چې دی نو دا نن په دې کې میډیا ده، نن په دې کې سالیسان دي، نو موږ د خبرې ته هم نه ګوري، مطلب دا دی چې هغه ځای ته د لاړ شي، مخکې به چې دی نو د قلم په څوکه راتله، اوس د کیمرې په پرایم باندې راځي، دا کوم خلک چې د دې نه متاثره دي او ځمکې یې تللي دي چې دا خلکو ته چې دی نو دا ځمکې واپس کړی شي. تاسو دا مطالبه حل نه کړی شو نو اخرنی اپشن تاسو څه لرلی دی، څه دریځ به بیا خپلوئ؟ موږ جی دا دریځ دی چې موږ دا د 11 تاریخ دا کوم دغه چې موږ راغوښتلی دی آل پارټي کانفرنس، او دې کې به هم موږ ته فیصلې مخې ته راشي. زموږ چې دی نو زموږ سره قانوني دا زموږ یو اختیار دی، دا زموږ یو لار ده چې موږ احتجاج وکړو، نو د هغې په بنیاد په صوبایي اسمبلی کې چې دی نو د هغې دپاره نوټیفیکیشن نمبر 9 توجه دلیایي یو دغه چې دی نو سفارشات هغوی ورکړي دي، 12 کسه کمیټې جوړه کړې ده، او هغې کې چې کوم سفارشات هغه ورکړي دي نو خلکو ته د ځمکې ورکړي، او هغوی وایي چې یاره کوم مالکان یې، که هغه میاګان دي، ګوجران دي، ملګان دي، پښتانه دي، هغه ملکیت هغه لکه د زما ورو چې خبره وکړه دا په خپلو حدودو کې دننه دا سوات تقسیم دی، داسې نه چې بهر سړی به راځي، خو د هغه ځای خلک نو هغه چې کوم مالکان دي هغوی ته د رایټلی ورکړی شي. بل چې دلته کې شناختي کارډ لرونکی څوک دی نو هغه هم زموږ په دې ملک کې پیدا دی، دلته کې زموږ سره دی، نو 15% هغو ته ویلې ده زموږ په دغه باندې چې نو ځکه موږ متفق یو، زموږ د څومره منډې چې موږ حل دي نو دغه سفارشات چې دوی له صوبایي اسمبلي چې دا موجوده ده او دوی له عملي شکل ورکړي نو چې دا خلک دمه شي، نو موږ د دې دپاره د انفیاګانو امنیګانو سره میټینګونه، جرګې، مرکې ټول هر څه روان دي، خو که چېرې ونه شي نو زموږ سره بله لار نشته، نو موږ به د 11 تاریخ نه وروستو بیا یو فیصله کوو، نو موږ به دلته کې خپل یو ټول قوت خپل ښیو په کراسي روډ باندې، او د هغې نه وروسته به موږ چې دی نو لانګ مارچ شروع کوو پېښور ته، او دا قوم به چې دی نو پسې هلته کې راځي، ځکه چې د دې خول د فریاد بل یو ځای شتی نه، نو زموږ چې څه حرکت دی، څه عمل دی، نو د قانون د لاندې او د قانون د لاندې به چې دی نو موږ د دې دپاره خپل جدوجهد کړی هم دی او کوو به یې هم. تاسو را د خپل پیژنګلو کې کوم ځای سره تعلق ته نوم یو څه دی؟ چې زه د عوامي ورګر پارټي ضلعي صدر یم، نوم مې شهرالرحمن نور پیشیرو دی، خوازه خیله سره می کاشتکاران چې د 13 کال د لپاره موږ خپل یو پروګرام کړو، ولال خو زموږ د خلکو ته پته نه و چې کله نه دلته کې پټوار بندوبست په 1986 کې د 80 نه د 1986 پورې کوم بندوبست شو، نو ډېر کسانو چې هغه د پټوار سره روغو نه هغې ته غزمکه په ملکیت باندې شو، کم چې چا نه ورکړه، ډوډۍ نه ورکړي، یا هغې دپاره 1.5 روپۍ په هغه وخت کې هغه نه دي ورکړي، نه هغه صرف په صوبایي کې وګرځو، او چا چې ورکړي په ملکیت کې وګرځو. اوس زموږ صرف 3 اپشن دي صوبایي حکومت ته. اولنی اپشن خو دا دی چې زما د غر په خوا کې کور دی،
زه د ملیشیا لرګی نشم اخیستی زوی ته واده کوم نن سبا خو زموږ ډیجیټل دور دی نوی دور دی کمره به لازم جوړی او زما د سیخ سیمټ دغه وس نه کیږي نو د ځنګل د پاره زمون خپل دا قانون دی چې زمون ګاټ ټیپ پالیسټر دی هغه زمون د حکومت پاکستان نه دغه خوري تنخواه خوري ماجب خواري دي پکار د چې موږ غي د پاره یو درخواست ورکو هغه د پاره موږ ته ونی اجازه ترکې د لرګي اجازه ترکې دویم زموږ دار چې دغه د والی سوات د دور نه چې کوم زموږ زمکه د 1986 کې دا په بندوبست کې پاتې شوې دي او په صوبائی حکومت پسې تللی د باچہ صاحب د حکومت نه مخکې په غیبانه خلکو خپل کار کنده کړی دا لکه کرکلې پې کړی دا او هغه زمکه چې اوس موږ مالکانه حقوق د غیره کې درېم خبر زموږ دار چې د چراغانو ده مال می وشي دا زموږ معیشي قتل له ولې موږ غړي بيزي په دې ملک لرو کوم په دې ټولو کې چې دا خوش دغه دي دارونه کې دي او خوشاليان دي او دا کچا غوخي دي کدا آرمي خوري کا آرمي خوري کا زموږ خانان ملکانان دي کا ډاکټران خوري دا د دې شپن کې خپل یو کمال دی موږ صرف د خپل د بال بچ لپاره دغه د رزق لپاره د بيزا او ګډه ساتو صدر صاحب د دوه مطالبات خو تاسو جایز دي خدایو مطالبات چې ونه کټ کول نو هغه دا وختي بین الاقوامي چې کوم شو د بارانونو د موسم هغه د سر ریلیټډ د نو دغه ونی چې کټ شي نو بیا زمونږه کمراتلون کې نسل چې ته نقصان دي په دې حواله سوال سر دا خو ډېر خپل خبره وکړه ډېر بهترین خبره دا ونه چې دا زماونه ده دا زما د قانون ده دا زماونه ده زما د قانون ده د دې ضرورت چاته دی هغه ماته دی هغه تاته دی او پاکستان تر په دې کې مخکې موږ خپل پروګرام کړو پرویز خټک په دې باندې خپل یو ایشو او یو اډینس په وړاندې کړی دی چې د سوات شناختی کارت څوک لري نو په ځنګل کې 60% دغه سشته خو په هغه عمل کړه نه هغه خبره په عمل کړه نه دا زما ځنګل دې رکوالی بزکم زه هغه ونه کټکول نه غواړم به درده لکه څنګه چې د حکومت د سرمایدار کټ کې ته 2% سرمایدار دي او 98% چې د غریبانو دي عام یوازې ګجر نه په دې کې میا دي پښتون دي مولا دي موږ ټول یو ادم ذات یو موږ هم دغه غواړو چې به تحفظ د ځنګل وکړي چې چند کلونو وروسته بیا موږ متاثر یو او بوله بل وطن ته ځو دا خو سبا موږ دا وایو چې لکه دا تقریبا د دې خبرې خو شو یو کالو شو چې موږ په کې لګیا یو منډه ترنده وو کنه خو زه ګلبند د خپل د پی ټی آی د مشرانو لکه څومره چې دا غونډې کیږي پر اساس په خبره نه کوم ځکه چې زه دا خبره په ځان راولم چې دا خو زمو ګورنمنت وکړه کنه لکه زمو پی ټی آی ولا وکړه هر یو سړی راته وایي چې په میټینګ کې خبره وکړه لکه د شرم د وجې نه نشم کولای ځکه چې هر یو سړی چې دا تاسو د ډانګي والا پی ټی آی ورته نو وای ډانګي والا ورته وای من مراد سید لبي درخواستونه ورکړي دي په دې خبره چې دله یو پالیسي اختیار کا د سینه چې د ځنګل نه خلاف نه یم زه د بل څه قانون خلاف نه یم د حکومت سرکاري کم قانون چې هغه منو زموږ مال معیشت چې کم دی لکه چراګاه شو یا په غر کې روډ وغیرہ نو موږ به خپل بش برګو کو خو چې هغه نه هغه سہولت خو موږ ته نشته خو پرس کا چې دا کم مال معیشت دا چراګاه موږ ورته وایو کنه د چراګانو خو بالکل زموږ گزاره بيخي نه کیږي ځکه دله یو پالیسی خامخا دله په کار وجې دی جوړ کړی ګران سے پسې درې پیره تلې ما پزلیاکیم پسې تلې ما درخواستونه به ولور کړی دي کم چې وزیر اعلی سے بلوګرام کې تقریر وکړو او دا لاخي ولیدي چې دا د لغړی پرتی دی او په دې کې به بوټي ناليږي دا غروزي نه ترنر په روزي پر باران هم نه دی شوی غستم وشو خو زموږ مقصد دا و چې دله یو پالیسي جوړه کې بوټي هم وشي خو چې دې خلکو لهم سلکل نن خدا 200 کسان دي کنه سبب 1500 وي بل ورځ بزري دا خبره د مخ په وړاندې روان ده بچو رزق تصور وایي که دا مطالبات حل نشو نو تو بیا په خپل سکه صوبائی حکومت خلاف نو بیا به موږ د 11 تاریخ نه وروسته خپل فیصله کوو جی په تحصیلي بریکوټ کې د مقامی کاشتکارانو دا غونډه د دې خبرې دړکه ورکوي کا زمونږه مقامی غرونو کې د کاشتکارۍ د پاره چې کم ځمکې دي کم چې فارسٹ الته کې نشانونه کړي دي او پاغه باندې بندیزونه لګولې دي هغه د مونږ ته آزاد کړی شي او کم چې چراګا دي پاغه کې د مونږ ته دغه مال مویشو د پاره اجازه راکړي شي کچري داسې ونه شو نو دوی د رزق خپل کو چې مونږ به په یو لوی احتجاج باندې لاس پورته کو په دې کې د ګوجر قوم سره نور قومونه هم شریکو او دوی خپل مطالبات چې دي د سوات پریس کلب د اخیرنی پریس کانفرنس سره شریک کړي دي او صوبائی حکومت نه غوښتنه کړې ده ک د دې غرونو والا مسلې حل نشوي نو د بنګاله پوری خپل احتجاج وګدو د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچہ بریکوټ